چې ما او تاسو د خپلې نالې د خپلې کوڅې د پاکوالي هر سړی ذمهداري والي په خدای کې نو که هر څونه باران وشي زمونږ په لارو کې به اوبه نه ودرېږي زموږ په کوڅو کې به اوبه نه ودرېږي زموږ چنو ته به اوبه نه اړامېږي زموږ دیوالونه به نه راغورځېږي دا زموږ د لاسه کېږي زموږ د خپله لاسه خزله ځای ته رسول غواړي کچره ځای ته رسول غواړي دا زموږ انفرادي ذمهداري او اجتماعي ذمهداري راته ښیم چې اجتماعي ذمهداري دا لکه اوس تاسو دا روډ دی دا روډ دی دا د مصری آباد د چکړو پول او د دې ټول علاقې روډ دی او دا روډ چې دی نو دا د دې روډ به خیال څوک ساتي دا روډ خیال به ما او تاسو ساتو څنګه به ساتو چې دې روډ کې اوس مثال پتو دا د یو کنده جوړه شوه کډه جوړه شوله چې کډه جوړه شوه زما مخه ده نو زه به حکومت ته ناست یم چې یاره حکومت والا به راشي مینې ایم پی اے او زیرشاه او پلانکي ډینګرې به راشي او دې ځای کې به تارکول مو کوي پریمکس مو کوي روډ به راته جوړ کړي نه کاکا هغه خو د یوې حلقې ایم پی اے دی هغه سره خو بلا په زرګو نورې مسلې دي ما او تا له دا ذمهداري ده زما چې یو ګاډی راوالم شګه راوالم خور راوالم په بلچې باندې یو ګاډی ډکه کړم لاس ګاډی ډکم دې کډه کې ورواچوم چې کډه کې ورواچوم نو دا کډه به پې عرضي طور سره بند شي نو دا به مزید په ګاډو تلو راتلو به دا کډه سیوا کېږي نه سیوا کېږي به نه نو حکومت به چې کله موقع ورته میلو شي نو راشي پریمکس به هم کي راته زما ډېران زره لارې غاړې له وړم کور زما جوړېږي نو کچرم زه لاره کې ورواچوم بیاجریم زه لاره کې ورواچوم خښتم په لاره کې اچوم خورم په لاره کې اچوم خلکو ته مې تکلیف جوړ کړی دی حاجي ډېران زه راوړم سوټې راوړم هغه د لارې په غاړه ورواچوم څونه بدبویي د دې نه خورېږي څونه مرضونه د دې نه ولاړېږي بل لار چې بنده شوه تنګه شوه یا موږ پکې بریکرې خود ساخته جوړې کړي دا خود ساخته بریکرې جوړول ګورې صرف ناروا دي له لارې تنګول نه حرام دي حرام نن پښتانه په دې پوهېږي وي جومات تنګ کو لار کولاو کا خو په دې پښتانه اوسه پورې پوه نه شو چې را کور مې تنګ کو لار به کولاو کم اجره به تنګه کم او لار به کولاو کم مارکیټ به په شا کم او لارې ته به د خپل حق پرېږدم کم از کم دا زموږ اجتماعي ذمهداري ده د ماحول صفایي زموږ ذمهداري ده چې څنګه د بدن صفایي کوو داسې به د خپل ماحول پاکوالی زما په علاقه باندې منشیات خرڅېږي ایس فروش دي نو زما بچې ته بچ دی او د بل بچې پې لاو دی نو دوی زما بچې ته بچ دی نو د ماور سره سیمره نه د دغې منشیات فروش مخنیوي کول د محلې د تورګیرې او د سپینګیرې ټولو ذمهواري ده چې دا زهر په دې محلو کې مه خرڅوه دا زهر ته اجرتي قاتلې ته د مرګ سوداګرې زما د قوم بچي مه تباه کوه د دې مخنیوي ما او تاسو کولی شو که نه شو کولی دا پرې محلو کې دا منشیات فروش پرې محلو کې نه دي نو د چې هغه منشیات فروش خرڅولو والا پیدا شو نو څکلو والا هم د دې ماحول نه پیدا کېږي که نه د دې محلې نه پیدا زما او ستا بچې په دې غم نه دی اړولی نو وی زما بچې ته بچ دی او د بل بچې دې په سین لاو شي نو ستا بچې هم د سین لاو کېدو نه بچ کېږي جرګه پې وکړې د مولي صاحب ذمهداري ده د منبر او د محراب د وارث ذمهداري ده چې یا دا کار پرېږدو یا دا ښار پرېږده یا دا کار پرېږدو یا دا ښار پرېږده یا به ما پسې مونځ کې یا به دې جومات ته راځې او یا به چې دی نو دغه خرڅې که دغه خرڅې نو جومات ته یې راتګ بند دی که په خدای کې نو که د مولي صاحب دا مؤثرترین اواز که د دې ظالمانو خلاف اوچت شو په دې دا ماحول به پشپش پکې دننه به پاک شي د دې پلیتانو نه دا د مجلس تا تاثیر دی نو چې د منبر او د محراب نه اواز اوچت شو مقتدیانو پې آمین او لبیک ووې چې بھائی سودخواره نه منو انډر پالیس نه منو د سود کاروبار نه منو په سود پیسې ورکول نه منو که سود کې په سود باندې اوس که زما په محله کې یو سړی راشي او د هغه کور چلیږي نو موږ هغه برداشت کولی شو چې د هغه کور ته پردي تسري ډېر شپې او دروازې را رواني نو چې څنګه کور چلوونکی د هغه ذاتي پیل دی د هغه ذاتي پیل دی خو زه او تی نشو برداشت کولی ماحول ځان ته نه ګنده کوو نو د سودخورو د لاسه ماحول ګنده دی دا ولې موږ برداشت کړو د منشیات فروشو د لاسه ماحول ګنده دی دا ولې د برداشت کړو پردي حقونه یې لاندې کړي دي په اجرت مرګونه کېږي هغه دلته راشي موږ ته ډېرې دا ولې برداشت کړو زه د خپلو بچو غم نشم کولی زما بچي به نه بچ کېږي چې دا پلیتان د دې ماحول نه د بار کړي دا پلیت ماحول به ما او تاسو پاکو دا موږ نه لاسه ګنده شوی وی زما ورسره سویمه ده وی چې څه کوي هغه کوي زما ورسره سویمه ده کاکا ستا سویم او دویمه نشته ستا سویم او دویمه به پیدا شي خو چې په کور کې راته پلیتي شروع شي د دې ظالم د لاسه خپل ماحول خپل ګاونډ هر چا ته هر کلیم ووایه هر څوک په ګاونډ ته مه پرېږدی ګول چې اوس هغه ځي نه پېژنه نه ایجنه او راشه دا دی چې په ځمکه یې خرڅه کړې اوس راغی هغه بنګله جوړه کړله ما کوټي جوړه کړه یاره دې کاکا آمدن څه دی دې کاکا چې دی نو را دونه پیسې د کم دی نه رالېرو دا خو نواب نوردان د نواب ابادین داسې نه دی چې را دلته جوړ شي او ما تا ته څه پته لګي چې د شپې د 12 بجو پورې د دې کور کې څه چلیږي او موږ ځان شپېلې کړی دی د ما ورسره سویم او د ما ورسره سویم نو چې سبا حکومت راشي
حکومت راشي او ادارې راشي او ریډو کی او راټول کلی او محله راله په بله بله والي نو بیا به سترګې غړېږي چې را پوجیان او پولیس تر کره درننوځي چې بهی تاسو په ګاونډ کې ولې دا رنځور پرېښی دی ده خو په اجرت مرګونه کړي دي ده د حکومت ریټ چیلنج کړی دی دی د هغه ځای نه رنځوره راغلی دی تاسو دونه غوږونه نه کولاوښې سترګې هم دونه ړندې کړي دي چې زما ورسره سویمه گاونډ کې به روغ سړی پرېږدي او د روغ خلکو گاونډ به اختیاروي رنځور به گاونډ نه مخې سره وي وباسئ ټول کلی ورته یو دی چې انته ماحول مه ګنده کوه وی پا سره دې دی نه به یې کډوله وی کاکا خیر دی مونږ به رانه په ګرانه دا ځای والو ور ته دې دی نه بار کېږه یا خو مکمله توبه وباسه په قرآن باندې به په جومات کې لاس دی چې نه به رنځورتوب کوم او نه به راکړه رنځوران راځي جی نه به حرامتوب کوم او نه به حرامکار راکړه راځي بس زه به دې ماحول کې شریفانه وخت تېروم نو بیا ورته ویلکم وکړئ او که ماحول درته ګنده کوي مخې سره زه راته مایارو دا ملنګ یې ته پته که څوک راته څه وایي زه خپل ټلیفون نمبر در کوم چې څه قسمه مشکل او پریشان لا د راه امن مجاهدان به تاسو سره څنګ په څنګ ولاړي دا ماحول به مونږ په خپله زمونږ د لاسه خراب شوی دی دا خراب ماحول به مونږ ټیک کوو دا معاشره به هم زما او ستا د لاسه ګنده شوې ده او ما او تاسو به ټیک کوو دا معاشره به ما او تاسو ټیک کوو معاشره ټیک ټاک ته زه ته خراب نه وي زمانې ته کنځل مه کوئ مولوي صاحب ناست دی رب وایي زمانې ته کنځل مه کوئ زمانه زیمه د ځان اصلاح وکړئ او زمونږ زنګ اصلاح سره اوس ته یو معمولي اولته خبره کوم بیا دعا کوو یو مولوي صاحب جماعت کې دعا کوو لکه دې جماعت کې چې باچا صاحب امامتي وکړي او بلا خلک هغه دی نه یو کس پاسېد لکه دنګ د پښتانه کوي هم دغه استاد جي دعا وکړي اجتماعي چې خدای باران ختم کړي وریځ ختم کړي دا نه کړي دا نه کړي نو یو کس پکې پاسې استاد جي دعا وکړي چې خدای د ملک د اقتصادي حالت او د سماجي حالت ټیک کړي چې د ملک د حالات ټیک شي دا دعا وکړي نو استادان خو استادان عالمان عالماني که نه نو هغه او استاد جي واورېده نو استاد جي ورپسې اعلان وکړو الله مو بخه زه سار راتلم د کور نه په لاره باندې ما یو نوټ مونتی دی یو نوټ مې مونتی د 5000 روپو نوټ یې راویسته د 5000 نوټ یې راویستی دا نوټ مې مونتی دی که د چایي نو ما ته ووایې چې ولې ورکمه نو څونه کسان پاسېدل 12 کسان پاسېدل 12 کسان پاسېدل ښه 12 پاسېدل په هغه سب کې په هغه جومات کې چې دې استاد پسې مونږ وکړه نو استاد جي ته 12 ته وکتل نو ورته خدای وبخه تاسو له ملک حالات ټیک کوئ